خبرې خو دلته سروشرانو وکړلې د دې د پسماندګۍ او د ترقۍ او د هغه دپاره چونکې څه غلطۍ زمونږ هم دي د ماضي موږ داسې خلکو ته اوټ ورکړی و چې لس کاله خو موږ په ځان باندې عذاب غونډه کې کسان مسلط کړي او اسلام آباد غونډه کې د رڼاګانو ښار ته لېږلي وو چې موږ له به څه د ترقۍ کارونه راوړي خو افسوس زه خو لاندې خاص کر لوړ مومند کې څه داسې ترقۍ کارونه لیدم چې دوی به کړي به یې یو کس نیم له به یې ټرانسفارمر یا کویه ورکړي ځکه چې زمونږ د خلکو سوچ خو د ټرانسفارمر او د دغه کویې پورې دی اجتماعي کارونه زمونږ په سوچ کې دي نو موږ له پکار دي چې داسې خلکو ته اوټ ورکړو داسې خلک هغه ځای ته ولېږو چې هغه زموږ ترمنځ دی زموږ دُخ درد زموږ مسایلو او دې نه خبر وي که چېرې تېر دغه چې موږ بیا نورو ته اوټ ورکړو بهرحال هغه خبره هم صحیح ده چې ما ته خو چا نه دي راکړی چې کوي کار نه کوم هغه راوستلی شوي وو خو بهرحال بیا هم هغوی هم څه ونه کړل د پي ټي آی والا بیا که وروسته زموږ یو امید پیدا شو چې دغه خیر وي صوبایي سیټونه موږ ته میلاویږي او دې کې به زموږ خلکو ته څه ناڅه حصه میلاو شي ترقیاتي کارونه به وشو خو د بدقسمتۍ نه خاص کر زموږ د لوړ مومندو خلکو ته هغه موږ داسې کس منتخب کو چې څه خو آلریډي اپوزیشن کې راغی او بیا یې خپل پلان داسې وه چې بس دا باقي څلور کاله یو کال خو داسې تېر شوي وو چې څلور کاله پاتې وو بس صرف په سیندۍ کې جنګ جګړې وکړلې نور یې سم دې قوم ته رانغلل دغه شانتې که وګورئ صرف هم د دې خلکو د مومند ډېرې مسلې دي او تر ننه پورې دوی هماغه جرګې مرکې نو ته هغه پیمنټ میلاو شو نه د هغې څه ثمرات موږ ته رالل نو دغه هم تاسو ته خواست دی چې دا هواز پارفور هم اوچت کوي لکه چې که ښکته وو که دلته وو دواړه میلېګان د یو پارټۍ او بدقسمتۍ نه که لاندې امیلې مو هم د دې خاورې وو خو د ځان خیال یې وساته د خپلو د دې خلکو او خیال یې ساتلی نه دی که زموږ امپیس صاحب پکې دندې باندې ډېرې وکړلې خو اورو چې هغوی هم څه واخېستله وو غلي شول نو دا زموږ خپلې غلطۍ دي چې موږ ولې داسې خلک هلته لېږو لږ راتلونکي وخت به په دغې باندې سوچ کوو هغه یو مشر خبره چې دا نمبرې خو یې تېرې کړلې نه دا نمبرې به بیا موږ نه ورکوو لږ سوچ سمج سره به کار اخلو او دې ته به سوچ کوو لکه چې نن څنګه موږ دې خاورې ته د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمن سکندر خان تاسو له یو جرګې په شکل راغلی لږ به د دوی علاقو ته وګورو آیا دوی په خپلو علاقو کې څه ترقیاتي کار کړی خو چې راپاڅو موږ هم او د دوی ملګرتیا وکړو که نه یې کړه خو بلکل موږ هم درته وو چې مه یې کوه خو که د دوی په علاقو کې وګرځې نو الحمدلله تا ته به داسې یو کس میلاو نه شي چې هغه به د دوی خلاف شکایت کوي چې یاره ما ته یې کار نه دی کړی دلته وختي زه ناست وم غالبا سادمیر ملک ورته وجوده پیژنئ نو یو خبره ته کوم الحمدلله زما مشرانو له الله داسې ذهن او پوهه او یاداشت ورکړی دی چې ما ته خپل د چارسدي یو ملګري خبره کوله حالانکې هغه د ایم پي والا ویل زه ستاسو د پارټۍ
د یو کس سره لاړم تنګي ته چې راځه له مشر خان سره ملاوېږم ویل چې کله مشر خان ته مې وویل دا زما د روبرو خبره ده ویل چې خان صاحب دا یو دوی مې دی دا لاله نوکر کا ویل خان ورته داسې وکتل په خندا شو چې داسې وایه چې څلور خو مې نوکران کړي دي داسې وایه چې دا یو پاتې دی چې دا هم درته نوکر کړم ویل هغه کس حیران و ویل ما ورته چې تا ولې دروغ ورته ویلې ویل ما ویل چې ده نه به هېر کړې چې ورته خو زه یاد وم واقع څلور یا نوکران کړي دي نو زمونږ الحمدلله دا پې مونږ فخر کوو چې یو ځل مې لو شاهد سره نو بیا دې لیدو والا خلک نه دي یاد به هم ساتي مبارکباد هم وایم او دا یقین جاني ورته وایم انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو په خپله په دې فیصله باندې مطمئن به وئ او خوشحاله به وئ هغې به مشرانو ته به وکړي دغه علم دی چې شپېلې ججان راپاسي څو موټو اخلي کله د یو دپاره کله د بل دپاره خو افسوس چې زما په وطن کوم خلک ظلم زیاتې شوي یا کوم لاپته دي خاص کر د ټولې پاټه خبره به وکړم هغې دپاره زموږ ججانو څه د څو موټو وانخېسته دې چېرته د شپې عدالت کولو هغه د ورځې خو هم د هغې ذکر نه کوي دغه شان دلته کې یو اهم مسله دي زموږ د نوجوان د طبقو ده چې ډېر په بل حالت سره اخته دي د اړیکو په شکل تېرو ورځو کې جناب لاندې لوړ ریکاونډ ته چې ویې نشي نو تر د عدالت خو پرېږده جیله پورې مشکله رسېږي په لاره یې سرجوړ ټول کړي پرېږدي یا چې ډېر مجبوره شي نو پرچه دا حقیقت وي یا خو عدالت پیسې والی یا دوی پرچه د حقیقت کې دي په درېیمه ورځ راشي او واپس پر کلي پیسو ته لاړ شي نو چې په دې باندې لږ په هر فورم باندې اواز اوچتول پکار دي ځکه چې زموږ د راتلونکي مستقبل چې کوم دی دا محفوظ شي باقي جي د کرپشن خبره امجد علي صاحب وکړله نو واقعي چې دا 50 کروڑ نه بره روپۍ دي صرف مومندو کې په صرف په یو